ناظرین تیرو څو ورځو راسې تاسو ته پته ده چې د حکومت پاکستان او د حکومت افغانستان ترمنځ د پیښور کې فردوس علاقه کې چې کوم دی د افغان مارکیټ په مسله باندې ټینشن روان دی او هغه افغان حکومت چې کوم دی په پیښور کې خپله قونسلخانه چې ده هغې د احتجاج په طور باندې بنده کړې ده. دا مسله څو ورځې داسې وه چې څو ورځې وړاندې ضلعي انتظامیه تللې ده او د هغې ځای نه کسان ایستي دي او د افغانستان جنډه یې راکوزه کړې ده او پراپرټي چې کومه ده هغه یې تاله کړې ده. پولیس ته عدالت فیصله راغلې وه. اصل صورتحال څه دی؟ ما په خیال موږ له دا شي باندې چې کوم دی ځان پوه کول پکار دي چې دې وخت کې د دې ځمکې یا د دې مارکیټ حیثیت څه دی او دا واحد مارکیټ نه دی. په پیښور کې د افغان حکومت اوس هم نور هم ډېر زیات پراپرټي دي. په صدر کې خاص د خپل قونسلخانې دا عمارت چې کوم دی دا د خپل ډېر لوی او ډېر اهم عمارت دی. په کینټ کې دننه دا د افغان حکومت دی. پکې سخانه بازار کې غټ مارکیټ دی. دغه شان دی په مضافاتو کې مرکز کې دغه شان شیخانو کې مشترکځای کې په دې کې د افغان حکومت ډېره زیاته ځمکه شته او اوس هم د هغوی په قبضه کې ده. دا مذکوره مارکیټ چې کوم دی د مالخانې د پیښور چې کوم ریکارډ دی د هغې مطابق په 1943 کې دا ریکارډ ښیي چې دا ځمکه چې کوم وه دا د مقامي هندو د چمنداس دا د هغه ملکیت و. هم په دغه کال په 1943 کې دا ځمکه چمنداس چې ده په افغان نیشنل بینک باندې خرڅه کړې ده او په دوه رجسټري شوي. یوه رجسټري په کال 1944 کې او بله رجسټري په کال د مارچ د میاشتې 1939 کې، یعنې د پاکستان جوړېدو نه مخکې دا دوه رجسټري شوي دي. د پاکستان د ریکارډ مطابق رجسټري چې کومه ده دا د ټولو نه غټ ثبوت دی. دا ښیي چې دا ځمکه د چا ده. خو اوس دې کې بیا پاکستان جوړ شو. اوس د طریقې کار مطابق دا ځمکه چې کومه ده دا رجسټري چې کوم دی افغان نیشنل بینک لا یا افغان حکومت لا دا رجسټري د دې رجسټریشن پکارو دی د حکومت پاکستان سره جمع کول پکارو چې د ځمکه زمونږ ده. خو دوی دا نه ده جمع کړې. دې دوران کې د پاکستان د وزیر اعظم لیاقت علي خان او د بھارت وزیر اعظم پنډت جواهر لال نهرو ترمنځ یو معاهده وشوه. هغې ته لیاقت نهرو اکټ وایي یا لیاقت نهرو معاهده وایي. د دې معاهدې لاندې د هندوستان نه او د کشمیر نه چې کوم مهاجرین پاکستان ته راغلي دي هغوی ته به هغه ځمکې هغه پراپرټي ورکړل کېږي کوم چې د پاکستان نه هندوان تللي دي او هغوی نه چې کومه پراپرټي پاتې شوې ده هغه به دوی له ورکړل کېږي. حکومت فوري فیصله وکړه چې د پاکستان نه څومره هندوان تللي د هغوی چې څومره پراپرټیز یا څومره جایدادونه هغه ټول چې کوم دی وقف یو بورډ دی او املاک بورډ یا ایواکوي ټرست ورته وایي هغه ایواکوي ټرست چې کوم دی هغې ته ټرانسفر کړه. اوس د لیاقت نهرو معاهدې مطابق دا پراپرټي به چې کومه په ریکارډ کې خو دا د چمنداس پسې ده هندو پسې ده هغه تللی دی. اوس په دا چې کوم دی مهاجر ته ایوارډ کېږي. د کشمیر نه راغلی زوار حسین نومې مهاجر په نوم باندې چې کوم دی دا پراپرټي ټرانسفر شوله. دا خو دې دوران کې څنګه چې تاسو زه بیا وایم چې افغان نیشنل بینک د طرفه چې کوم دی هیڅ قسمه داسې دغه نه دی شوي د دې پراپرټۍ حوالې سره چې کوم دی هغوی کلیم نه و کړی. دا د زوار حسین په نوم باندې هم دغه متروکه املاک بورډ چې کوم دی کوم چې موږ ته ایواکوي ټرست وایو د هغې دغه باندې دا لاړه د زوار حسین په نوم. نیشنل بینک راغی افغان نیشنل بینک وایي چې دا خو زمونږ د معاملې لاړله عدالت ته. عدالت کې دا ټول کیس پرسوکي د سپریم کورټه پورې زوار حسین. افغان نیشنل بینک نه راځي نه عدالت ته راځي نه څه کلیم کوي نه څه دعوه کوي بس صرف قبضه کې د ده ده. سپریم کورټه پورې چې لاړه او کله چې افغان نیشنل بینک د دې هیڅ ملکیت دعوه ونه کړله نه افغان حکومت نو سپریم کورټ فیصله ورکړله د زوار حسین په نوم کې. بیا دا تقریبا 30 کاله دا ځمکه دغه شانتې پرته د دې نه 50 کاله پورې دا بیا دغه شانتې پرته وه د افغان حکومت په دغه کې و. زوار حسین دا بیا په زور نشو اخیستلی. زوار حسین بیا شوکت جمال کشمیری نومې کس ته چې کوم دی مختارنامه ورکړله. هغه د نن 3 میاشتې مخکې راغلی هغه مختارنامه د ضلعي حکومت سره جمع کړې چې دا ځمکه زما ده. ظاهره خبره د ضلعي حکومت تللی ده مالیه نه راکړي هغوی تللی دي په زور یې هغه ځمکه اخیستې ده دوکان ته یې تاله والې ده جنډه یې راکوزه کړې ده او دا قبضه کې اخیستې ده. بیا د هغې نه پس د افغان سفیر تللی دی هغوی جنډه بیا خېجولې ده وایي چې دا زمونږ ده. اوس سوال دا دی چې یو قانوني لاره ده. قانوني لاره دا ده چې اوس حکومت پاکستان به څه کوي. حکومت پاکستان د پاکستان جوړېدو نه مخکې رجسټري منسوخ کړي
نو دا بیا د زوار حسین ده، که نه منسوخ کړي او مني نو دا ځمکه بیا د شوکت جمال ده. اوس داسې به نور کیسونه به وي که چېرې حکومت پاکستان د قیام پاکستان نه مخکې رجسټریانې چې کوم دي د ځمکو یا د مارکیټونو یا د کورونو هغه اکسپټ کوي، نو بیا د پاکستان په ریکارډ مطابق یا د قانون مطابق رجسټري چې کومه ده دا د لیاقت نهرو فیکټ لاندې چې کوم RL2 دی هغې د لاندې چې دا ټرانسفر شوې ده زوار حسین ته هغه به کینسل کېږي. دا بیا د افغان دولت چې کوم دی د هغې پراپرټي ده. اوس حکومت پاکستان په دې حواله تر اوسه پورې هیڅ پالیسي مخې ته نه ده راغلی. اوس پکار دا دي د افغان حکومت له یا افغان چارواکو له چې په ضد دې چې دا جذباتي خبره شي یا د دوه ملکونو ترمنځ ټینشن دې جوړ شي، یو باقاعده یو لیټر لیکل پکار دی حکومت پاکستان ته چې دا د دې رجسټري دي، دا ځمکه زمونږ وه، هغه ټیم کې دا رجسټرانې مونږ ته دا پته وه یا نه وه، دا مونږ نه دي جمع کړي. اوس ظاهره خبره د حکومت پاکستان به دغه رجسټري مني، چې کله حکومت پاکستان دغه رجسټري ومنله اټومیټیکلی دا ځمکه چې کوم دی دا د افغان حکومت ځمکه ده، خو د دې لپاره به دغه لار استعمال